بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرایم کہانی ګرانو کتونکو بیګا د خزانه تانې په حدود ریاض غړې کې یو ډیر دردناک واقع شوی د 2 کالو ماشومه د ورځې داسې یوې ونیمه بجې د کور نه وتی و او بیا لا پته شوی و د شپې تقریبا 11:30 بجې د اغي د کور مخ ته د هغه ماشومه لاش ملو شوی دی د اغي نکسر ناس چو د نکسر خبره کو چې دا ماشومه څومره عمر د دی او دا څنګه لا پته شوی و او بیا څنګه ملو شو جی صاحب دا ماشومه څنګه ورکه شوی و او بیا تاسو سسو کلو ملو څنګه شو جی دا سې چالو چې د دې مشرانې خويندې وي دینه 2-3 نورې هغه سبق لته وی او دا ځان له کور کې و کور کې مور سنبال کړي و صفا کړي و نو هغه کور کې لوبې کولې مور په مانځه ولاړه دا مطلب دا بار راوتی دا چې بار راوتی دا داسې 10 منټه پات هغه چې مونږ ختم کړی دی نو نیاته ول ویلې دي چې وګوره هغه ماشومه بار وتی دا هغه چې بورکه په سر کړی دا بار پسې ګرځي نو چته ملاو شوی نه د مدرسې ته پسې تللی دا چې مدرسه کې تاسو کړی دی وای مدرسې ته خو نه دراغلی نو دلته کې نور رشتہ دارانو ته ویلي دي چې تاسو دا الګ ماشومې پسې وګرځئ چې دا چرته لاړه غیب شوه د کورونو کې ټولو کې تاسو نه کړی دي خو چته ملاو نشوه جماعتونو کې ملانونه وکړو مطلب ګیر چاپیر اعلانونه ټول وکړو او ماخام ماسوتنه پورې دا ملاونه شو جی نو ملاونه شو د لاړه تانه ته تانه کې رپورټ هم وکړو د رپورټ نه بعد تقریبا 11 بجې ټیم کې د رشداران موږ راغلی غم راځي لټول نو دوی ما سره ناستو او دوی ارزړي خپل موټر سایکل خپل سورلی واغست او لاړ خپل کورونو ته زمام یو ټیکسي وجیر ز ټیکسي ډرایور او دغه ټیکسي ما دلته د ګیټ مخ ته ودرولې او ما په سټین کې ودروله ما چې کله ټیکسي روانه کا او سټین کې مې ودروله د 10 منټه بعد چې زه واپس کور ته راتلم چې ګورم لاش زما د کور په مخ کې په روډ باندې ولټه پروت دی او روچته مې کا چاته مې کتلې مې دی او کور ته مې نه دخې جوړې او اسپیټال ته علاج ته مې رسولې ده علاج ته مې ما ته علاج دا و ما چې دا به ژوندۍ وي چې نشه مشه بچا ورکړي نو چې کله مې دا الته ورسوله هغه هلته کې چکړه وی کتله نو هغه چې کوم دی وفات شوی وه هلته تا د ډاکټرانو داسې خبره وکړه چې د دې د مرګ د څه وجې نه شوی دی ده جي داسې ما ته څه نه دي ویلي بیا څه وکړه د دې مسله دا ده چې مطلب دا دی چې ما هلته رپورټ د هغې درج شو او دا دی ما بوتله دا پوسټمارټم یې وله وکړو پوسټمارټم کې به د دې باقاعده پته ولګي چې دا د څه نه شوې ده دې ماشومې سره مطلب دا دی ولې دا زیاتې وشو او په څه وجه ورسره وشو ما خو چا سره څه ظلم زیاتې نه دی کړی او که کړی مو نو ما به کړی نو دې ماشومې ورسره څه دا ماشومې چې کم پلار دی اچرته یې جو څه کار هغه جی مطلب دا دی بس دا تقریبا 8 میاشتې کال به کېږي چې دا بار ملته تللی دی کم ملته تللی دی یورپ ته تللی دی په بار ملته تللی دی په غلاو په لارو باندې ځان یې مرګ له ورکړی دی یو 2 پیسو دپاره هغه له مزدوري نه ده سټارټ شوې مطلب دا دی لورګانو باندې داسې کارونه کېږي چې دا به پیسې پیدا کړي څه مسله به په کوم حساب کې به دا وړي او بیا به په څه حساب د دې پلار تاسو وایي چې په خطرناک څنګه لاره باندې تللی وه خلک چې پیدل ځي هغه پیدلو لارو باندې تللی دي اوس هغه ته د ماشومې پلار ته پته شته هغه څه وایي هغه خو مطلب دا څه نه وایي هغه بس دې کې څه وایي هغه به اوس وایي چې بس نو دا چا بوتلې ده خپله غمګین دی او غم ورسره دی چې دا به چا بوتلې مونږ خو چا سره څه بدمد نه دي کړي دې نه مخکې ستاسو چا سره څه جنګ جګړه دښمني داسې جنګ نه جنګ جګړه خو مطلب کور کلي کې هر چا سره د یو بل راځي تو میو میو راځي داسې د مرګ خو زمونږ چا سره څه نشته دی ګرانو کتونکو د ماشومې چې کم بل نیکه دی د مور طرف نه چې کم نیکه دی محمد حسین صاحب د هغې سره به خبرې کوو چې هغې د ماشومې حوالې سره رپورټ درج کړی دی پولیس څه کړي دي او د پولیس د کار نه څومره حده پورې مطمئن دي بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو تلي وو سیروزې لار د خو یو ګړی د هغې ته تلي وو واحد ګړی ته اول ته وبېګا د شپې راته مطلع دلته د ملګرو زنګ صدر صاحب د ګروپ ملګری دی د ګروپ کې دغه یو شو دا شو وچلولی شو چې ما وکتل نو ما دا څه دغه واورېدو نو بیا راته زوی میسج وکړو چونکې فیروزه کې به لکه نن سهار رالو بیا راته دغه وکړو سهار راته زوی میسج کړو منزله چې پاسېدو نو مطلب چې ما وکتل هغه وایي چې هغه دغه شانتې تېره بېدردۍ سره دغه شوې ده قتل شوې ده او ده خو هم داسې چا سره دغه نشته دی او نو دا د دې قابله وه دا کوم دغه باندې چې دا مړه شوه که نه نو اوس پولیس هم مکمل تعاون کوي په هر سطحې پورې مطلب چې نن میر هم راغلی و دې دغه دپاره چې تاسو سره به انصاف کېږي او ټول ملګري راغلي وو که نه لکه مونږ دا د ملګرو به ترټ ورکړي چې لکه مونږ به روډ بندوو نو چونکې روډ بندولو خو هم دغه نه چې لکه ټول عوامو ته به مشکلات پېښېږي
خو حیران به دي چې داسې دومره بېدردۍ سره دومره دغه سره لکه چې انسانیت شرمېږي پې که نه دا خو لکه ډېر دغه معاف کولو دغه نه دی پولیس انشاءالله تعاون موږ سره دی او اخلو به ترې زور به یې ترې اخلو پولیس تعاون به موږ سره وي نه به بغیر کېږي نه ځکه چې بیا خو خپله لاس کې قانون اخیستل دي که نه دغه موږ نه کوو او هغوی به انشاءالله فل تعاون کوي. زه دې ټیم کې د ریاض غړې د خیر ښېګړې تنظیم صدر صاحب سره ناست یم. صدر صاحب به موږ ته خپل نوم هم ښیي او د دې حوالې سره به د کیس حوالې سره موږ ته خبره کوي چې دا واقع کومه شوې ده دې حوالې د روکتام دپاره او د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره دي اوسه پورې څه کوشش کړې ده؟ السلام علیکم. د هرشد خبرې کوم ریاض غړې خیر ښېګړې تنظیم صدر. نو بیګا خبر شو چې دغه شانتې واقع د ماشوم ورکه ده او سار خبر شو چې دغه شانتې کار وشو نو باقي مونږ نه پس به انشاءالله منډه ترړو خپله او دغه وړه ماشوم و دې باندې خدای الله پاک هم حق نو او د ظالم توب او ظلم پیا وکړو بالکل کفر یې وکړو انشاءالله تعالی دا به پیدا کوم په خپله حکومت نه مستند رجمون چې دا مونږ لرای کی دا داسې واقعات چې کم کېږي د ماشومانو دې د روکتام دپاره د مخنیوي دپاره څه کول پکار دي؟ دې دپاره مونږ له په خپله هم احتیاط پکار دی او چې په خپلو وړو په خپله هم خیال وکړو او باقي دا به هم چا بوتلي دا ماشوم هم دلته چا بوتلي زموږ کلیوال به یا به دا پوښه کلي وي نو موږ له پکار دي مشرانو له پکار دي هغه مشر زوی وځي د کوره بار چې تاسو ته کېږي ته کم فاضي سله دي نو انشاءالله موږ پولیس نه غوښتنه کوو چې دا موږ ته ملو شي. ګرانو ملګرو دې حوالې سره زموږ د ایس ایچ او تانا خزانه صدام خان سره هم خبرې شوې دي. راځئ چې هغه واورو. بالکل مونږ د یمنا اف آی آر د نامعلوم کسانو خلاف درج کړی دی. په دې باندې مونږ هم مختلف فیلو باندې کار کوو. هغه کې انټيليجنس ادارې دي مونږ یو انویسټیګیشن ورلای دي مختلف یونټس دي په هغه باندې کار شروع دی. ادي د ترونو نه ماماګانو نه نیکنه بیانات مونږ غشتي دي په هغه پروشنای کې مونږ روان یو ان شاء الله ډیر زر به سرپرایز ورکو او ډیر زر به منطقي انجام ته د ملزمان رسو که خیر ان شاء الله مونږ به ډیر زر دې کې کامیابیږو او ادي پوسټمارټم رپورټ ته انتظار دی چې پوسټمارټم رپورټ راشي چې وجه مرګ مونږ ته پته ولګي چې دا په څه وجه مړه کړې ده. ګرانو ملګرو د علاقې د تنظیم د صدر خبر هم تاسو واورېدې د پولیس خبر هم تاسو واورېدې د ماشومې د نیکه بهادرالله خان خبر هم تاسو واورېدې. ظلم خو مونږ د ډېر وخت نه رپورټ کوو تاسو ته په دې روزو کې مطلب داسې روزه نه ده تېره شوې چې په پېښور کې 1 2 3 مړي نه شوي دغسې یو واقع بیګا تاکال تاڼې په ایریا کې هم شوې ده په هغې کې 2 کسان مړه دي او یو د 10 کالو ماشومه پکې زخمي شوې ده. خو دا واقعه داسې عجیبه واقعه چې د 2 کالو ماشومه څوره کېږي بیا هغه مطلب دا دی چې 12 غنټې پس د هغې کور مخې ته د هغې لاش میلاویږي. څه ډېره زیات عجیبه قصه ده. پته نه لګي چې دا مونږ کم وحشیت په مونږ کې راغلی دی او دا مونږ کم طرف ته روان یو. الله دې وکړي چې د دې ماشومې سره ظلم چا کړی دی چې د هغې پته ولګي او د دې ته دومره به تسلي میلو شي چې یاره دې ته به دا اندازه وشي چې دا چا کړی دی. نو الله دې وکړي چې دا ملزمان ګرفتار شي او سزا ورته میلو شي. ډېره مننه.